په دې علاقه کې پرون د اختر په ورځ باندې یو خودکشي یو نوجوان کړی او ته نن نه وایم ترجمان اسلام به ورته ووایم چې دا مولانا مفتي محمد ندیم محمودي صاحب دی. نن د زم اهل حدیث هم دې ته سلام پیش کی، نن د بریلوي مکتبی فکر هم د سلام پیش کی، نن د جماعت اسلامی هم د سلام پیش کی. مفتی منیر شاکر غوندې د خلکو کردار ډیر واضح دی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حضرت مولانا سید عباد الله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه دا غوی زه ته راغلی وم او مولانا صاحب سره مو ګپ شپ ولګاو او ما مولانا صاحب نه د مفتی منیر شاکر باره کې د تپوس وکړم، پوښتنه وکړم چې د مفتی منیر شاکر چې کوم دی د چا په نظریه روان دی او دی چې دا داسې خبرې کوي لکه اوس ریسنټلی بیا خلکو ویل چې د اختر مونځ به ماف کوي. د اختر د مونځ په باره کې هم د هغې دا وویل چې دا یو قسم له نفل او خلک را جمع کېږي او اجتماع د مولانا صاحب باندې ما بیان واورېدو. نو مولانا صاحب نه ما د هغې باره کې تپوس کوو چې دا په کومه نظریه روان دی او د دې مطلب سره د دې دا څه ویل غواړي، دا د قوم او د ملت ته دا لکه څه پیغام ورکول غواړي. نو مولانا صاحب به انشاءالله به دې رڼا واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه وړاندې زه محترم مولانا جمال حسین صاحب ستاسو شکریه ادا کوم چې دلته هم تشریف راوړو او موږ له څه لږ غوندې د ضیافت موقع راکړه. دویمه خبره هغه د قوم سره د عوامو سره زموږ د مسلمانانو ورونو سره تعلق ساتي چې په دې باندې برای راست د مختلفو اطرافو نه ګزارونه شروع دي او په موجوده دور کې دوه خبرو سره د امت د دې نوجوانان او مشران کشران مخامخ دي، یو شهوات او یو شبهات. په نوجوان باندې دا مهنت روان دی چې د شهوت پرسته که چې دی بالکل سحر او بیګا په دې سوچ او فکر کې چې دی به د شهواني قوت ته سکون په څه طریقه باندې ورسي د ناجایزې لارې، حالانکې د هغې نتیجه کې هم سکون نشته دی، بربادي ده. دا اوس زه به په دې کې دا یو خبره هم منشن کړم چې زموږ په دې علاقه کې پرون د اختر په ورځ باندې یو خودکشي یو نوجوان کړی ده. نو یو دغه د شهواتو لار ده او یو چې کومه دی نو د شبهاتو لار ده چې نوجوان د خپل عقیدې نه، د خپل فکر نه، د خپل نظریاتو نه دا بدګمانه که او دا د بدګمانۍ سلسله په دې وخت کې زه به دا وایم چې په د امت په نوجوانانو کې په عروج باندې ده او مشرانو ته دا ورسېده او په دې کې د مفتی منیر شاکر غوندې د خلکو کردار ډیر واضح دی چې د خلکو په دې دین باندې هغه جوړ اعتماد ته نقصان رسوي. لکه د عالم کار خو به دی چې دی به د خلکو اعتماد په دین باندې بحالوي، نو چې دی په اعمالو باندې د خلکو اعتماد خرابوي، بربادوي، شبهات پیدا کوي، شکوک پیدا کوي. لکه دا دین خو څه د جوګیانو دین نه دی. د جوګیانو طریقه دا ده چې یو جوګي راځي نو هغه وایي چې بل په غلطه و، یو مداري راځي نو هغه وایي بل په غلطه و، پراړي راځي نو هغه د هغه بل تکذیب کوي او د هغې تحمیق کوي. او یو چې کوم دی نو د علماو دا مسلسل جدوجهد دی چې دا 14 کاله تړلی جدوجهد دی او دا شاته یو مسلسل کړی دی، یو زنځیر دی چې هلته رسي. نو په دغه بنیاد باندې په دې کې شکوک پیدا کول او شبهات پیدا کول دا د دین خیرخواهي نه ده، دا د جوګیانو طریقه ده. او د انبیاء کرامو سنت دا و چې هر نبی به د بل پیغمبر د بل نبی تصدیق کاو، هر نبی چې راغلی تیر نبی تصدیق یې کړی دی. نو د انبیاء کرامو سنت دا دی چې دا کوم دین مونږ ته را رسېدلی دی چې مونږ د خپلو اکابرو، د خپلو اسلافو، د صحابه کرامو چا چې د قرآن او سنت او احادیث مبارکه او دین مونږ ته را رسولی دی، د هغې مونږ تصدیق وکړو، تکذیب یې ونه کړو. نو په دغه اساس باندې نو مفتی منیر شاکر پروګرام دا دی چې هغه کله یعنې یو حدیث چې د هغې د قرآن د یو آیت سره هیڅ تضاد نه، هیڅ ټکراو نه، لیکن دا به و چې دا پلانې حدیث به زه اوس په قرآن درله تس نس کړمه، دا به پې زه داسې وکړم داسې به وکړم، هلکه د قرآن او د سنت تضاد دی کوم ځای کې. بلکې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه وینا دا د هغه په دور کې خوارجو له عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مناظرې له لګوي چې بحث وسه وکړه، خو د قرآن نه به ورته دلیل نه وي. مولانا صاحب دا څومره عجیبه خبره ده، قاري طیب صاحب دا خبرې لیکلې ده. نو زه هغه ټیم کې چې مې مطالعه کوله حیران شو چې علي رضی الله تعالی عنه چې د علم دروازه ده هغه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې ترجمان القرآن دی اته وایي چې د قرآن نه به دلیل نه وي. دی ورته چې پیغمبر علیه السلام ما ته دعا کړې ده چې الله ده ته د کتاب پویه ورکه، د قرآن پویه ورکه، نو زه به څنګه د قرآن نه دلیل نه ویم. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل القرآن ذو الوجوه، وی قرآن نه به یو سړی خپله معنا علي، بل به خپله معنا علي، بل به خپله معنا علي. د قرآن به موږ هغه معنا اخلو کومه چې پیغمبر علیه السلام موږ ته کړې ده. لہذا دې د وجې نه د امت علما وایي چې کوم سړی احادیث مبارکه د قرآن نه جدا کوي، سنت د قرآن نه جدا کوي،
نو دا د فتنې دروازه کولاوي او دا فتنې په تیرو زمانو کې راغلي دي او په هغه انداز باندې نن دی کار کوي چې قرآن او سنت د یو بل نه جدا کول غواړي، قرآن او احادیث مبارکه د یو بل نه جدا کول غواړي. خو زه به په دې ټیم کې مولانا صاحب یوه خبره وکړم، یوه په زمونږ په دې نوجوانانو علماو کې مناظر اسلام به ورته زه نن ووایم، ترجمان دیوبند به ورته نن نه وایم، ترجمان اسلام به ورته ووایم چې دا مولانا مفتی محمد ندیم محمودي صاحب دی. نن د زم اهل حدیث هم دې ته سلام پیش کی، نن د بریلوي مکتب فکر هم د سلام پیش کی، نن د جماعت اسلامی هم د سلام پیش کی، ځکه چې د صحای ستو نه یو مدرسه خالی نه ده، د صحای ستو نه یو دور حدیث خالی نه ده. که بریلوي حضرات دي، که دیوبندي حضرات دي، که دا مطلب اهل حدیث دي، که څوک هم دي، خو دې سړي ته د لګام اچولو دپاره دا یو سړی لګیا دی 20 ځله چیلنج کا چې درته وایي ته ما سره خو لږ کښېنه که نه، ته ما سره لږه خبره وکړه، نو دی ناستې ته قدر تیار نه دی. دې د وجې نه چې د ده فتنه او د ده چې کوم شر دی هغه په قوم باندې واضحېږي، نو داسې دې دور یو فتنه ده، یو شر دی. الله دې موږ محفوظ مامون ساتي. ډېره مهرباني مولانا صاحب، ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې وکړې.